बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नवा क्लेमिंग और असवात। ज़मा नूम ज़ियाउर रहमान दे, डायरेक्टर फाल्कन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। नन ज़मूंगा द DIT कोर्स फर्स्ट लेक्चर दे द इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे। कोशिश पदा को च तासो प ज़हनों के द DIT मुतालिक स क्वेश्चन जी आगे जवाबात मुतासो लदरको और तासो द ज़हन द डाउट्स और द क्लियर को। DIT डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यौ काल डिप्लोमा दा 2 सेमेस्टर्स दी पदे के बिया په هر सेमेस्टर کې کم سبجیکټس دي ان شاء الله موږ باغنن ډیسکس کوو په هر سبجیکټ کې به تاسو صحیح زده کوئ دا سبجیکټس مقصد څه دی دغه به ډیسکشن کوو ریکوایرمنٹ د دې کم سے کم میټرک ته دا د میټرک نه بعد کیږي د خیبر پختونخوا بورډ اف ټیکنیکل اینڈ کامرس ایجوکیشن نه دی ریکګنایزډ اداره ده د گورنمنت دا د اغینه کیږي 2 سیمسټرز دی یو کال ټایم اخلي را بشو د دې د کورس ډیټیل لا خود اغه نه مخ کې کوشش پداو کو تاسو مونږ په هکو چې اصل کې ډیپلوما د څه شي اولنې ضرورت تاسو د په هدا ده چې تاسو ته پته ولګي ډیګري صدا ډیپلوما صدا سرټیفیکیټ صدا چې زه د ډیپلوما کوم نو ولې کوم تاسو بیا خپل فیصله په دې بیس باندې وکړئ اولنې سي زموږ سره سرټیفیکیټ د شارټ ډیوریشن ټایم د پاره یو سپیسیفیک سکل کې تاسو چې کله مهارت حاصل کړئ دې ته موږ د سرټیفیکیټ عموما زموږ سره د 2 میاشتو 3 میاشتو او د 6 میاشتو پوري ټایم د دې لګي خو سکلز چې دي نو هغه هم صحیح سنگل سکل لکه تاسو CIT وکړئ هغه خو خیر لا بیا هم سبجیکټس مختلف شته دي د 6 منث ته هغه لانګ ټرم دی که تاسو بیا شارټ ډیوریشن لپاره کوئی سپیسیفیک سکل کې کوی لکه په MS Office کې وکړئ یا په ډیټابیس کې وکړئ ویب ډیولپمنٹ کې وکړئ ویډیو ایډیټینګ کې وکړئ فریلانسینګ کې کوی ډیجیټل مارکیټینګ کې کوی دا په سپیسیفیک یو سکل کې د شارټ ډیوریشن اف ټایم لپاره تاسو مهارت حاصلوي دا چې دنه د زمو سره سرټیفیکیټ ته بیا په سیکنډ نمبر باندې زمو سره ډیپلوما دا د پوسټ میټرک نه بعد زمو سره ویل کېږي ډیپلوما د 1 ایئر همي د 2 ایئرز ډیپلوماس پکې هم شته د 3 ایئرز ډیپلوماس پکې هم شته وس د سرټیفیکیټ او د ډیپلوما ډیفرنس دا دی چې په سرټیفیکیټ کې یو سبجیکټ او ټایم شارټ د دې ټایم د هغه په نسبت لک سیوا ده کال 2 کال او 3 کال ده خو په دې کې سبجیکټس یې نو هغه ملټیپل دي لکه د DIT خبره وکړو نو په DIT کې به تاسو 9 سبجیکټس وایي نو تاسو به ان شاء الله چې په 9 سبجیکټس کې مهارت حاصلوي د ډیپلوما خپه دی باندې دا د ډیګري او د دې په نسبت په ټایم کم لګي خرچه کم ده او دا تاسو له تاسو په فیوچر کې په جابس کې په دې کې هم خپور لاس در کولای شي تاسو په اپلای هم کولای شي جابس ته و سرټیفیکیټ کې چې دا تاسو الریډي په جاب باندې تاسو خپل سکلز انهانس کولای شي او په هغه په بیس باندې تاسو داسې گورنمنت جابس ته اپلای نشئ کولای سرټیفیکیټ په بیس باندې هغه لپاره به تاسو ډیپلوما پکاري یا به ډیګري پکاري بیا ډیګري زموږ سره بیا د FSC یا د FA نه وروسته کیږي د ډیګري لپاره کم سے کم 4 کال ټایم پکار دی د 8 سیمسټرز بعضی پکې د دینه سیوا کم هم کې دی شي هغه لپاره ټایم هم سیوا پکار دی ریسورسز هم سیوا پکار دي تاسو په هغه باندې خرچه هم سیوا راځي چونکه زموږ د خلکو سره یا د مجبورې د لاسه د ټایم مسلې یا هغه نور څه کې بيزي هغه ته ټایم نه ملایويږي داغه د لپاره غوړه سیس چې د بیا ډیپلوما ده د ډیګري نه په لیول کې لګه کم ده د سرټیفیکیټ نه هاي ده که پرس که تاسو د جابس کې پکاريږي نو پرایورټي خو اوبویس خبره ده ډیګري والا ته به خو که پرس که بعضي جابس داسې چې هغه د ډیپلوماز والا هم چې د اپلای کولای شي نو تاسو سره خپل د سکل انهانس کول د لپاره د خپل نارمل ایجوکیشن سره چې تاسو ډیپلوما هم کولای شي نیکست پراشو موږ به د دې د کورس ډیټیلز متعلق خبره کوو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا 1 ایئر کورس دی او په دې کې زموږ سره 2 سیمسټرز دي په فرست سیمسټر کې زموږ سره لاولنې سبجیکټ دی انټروډکشن ټو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ټیکنالوژیز ICT
په دې سبجیکټ کې به موږ تاسو ته د انفارمیشن او کمیونیکیشن ټیکنالوژیز متعلق سسیز چې دی د بیسیک نه والا د ایډوانس لیول پورې هغه تاسو ته ښایو. موږ به تاسو ته دا ښایو چې ټیکنالوژي څه دي، زموږ سره ډیوایسز موږ کم یوز کوو، لکه فار ایگزامپل کمپیوټر دی، د کمپیوټر ټایپ څه دي، دا د هغې جنریشن څه دي، په هغې کې دا ایوالو شوی دی څنګه دی، دې کې کمپوننټ څه دي، د دې سره نور ډیوایسز کم لګي، انپوټ څه دی، آوټپوټ څه دی، پرنټرز دي زموږ سره. دا ټول چیزونه به موږ انشاءالله چې په دې کورس کې بریفلی ډسکس کوو. سیکنډ سبجیکټ زموږ سره دی انټروډکشن ټو ایم ایس آفیس. دا ډېر امپورټنټ سبجیکټ دی. تاسو که هر آفیس ته لاړ شئ ایم ایس آفیس هلته کې لازمي یوز کیږي. دې کې تاسو ډاکومنټ جوړوئ، ریکارډ مینټین ساتئ، ډیټابیس جوړوئ د ایمیلز لپاره، د پریزنټیشنز لپاره. دا ایم ایس آفیس به ستاسو لازمي پکارېږي. نو ښه په غور سره به دې کورسز ته غوږ دی، ستاسو په فیوچر کې ډېر غټ لاس به تاسو له درکړي. تھرډ نمبر سبجیکټ زموږ سره دی کمپیوټر نیټورکس. بیسیک نیټورکینګ به انشاءالله په دې کې مونږ وایو، په دې کې به مونږ ډسکس کوو چې مونږ ملټیپل ډیوایسز چې دی هغه څنګه کنیکټ کوو، نیټورک مونږ څنګه جوړوو، زموږ سره وایرډ نیټورک څنګه دی یا وایرلیس کنیکټیویټي مونږ څنګه کوو، کم ټیکنالوجیز مونږ یوز کوو، کم ډیوایسز مونږ یوز کوو، کلاینټ څه دی، سرور څه دی، ایکسټرا د نیټورک متعلق چې څه دي، آی پی ایډرسز، ایوریثینګ. دا به انشاءالله چې مونږ په دې کې بریفلی ډسکس کوو. بل زموږ سره فورث نمبر سبجیکټ دی اپریټنګ سیسټمز. په اپریټنګ سیسټمز کې به موږ تاسو ته وینډوز انسټالیشن، د هغې کانفیګریشن، د هغې ملټیپل آپشنز، هغې کې هر شی موږ څنګه منیجمنټ څنګه کوو، پاور منیجمنټ شو، ډیوایسز منیجمنټ شو، دا هر څه به موږ تاسو ته انشاءالله، یا د ډیوایسز کنیکټیویټي دا به موږ تاسو ته ښایو. ففتھ نمبر سبجیکټ په فرست سیمسټر کې زموږ سره دی پایتون پروګرامینګ. بیسیک لیول باندې دی. د دې نه مخکې په اولډ کورس کې چې و د دې په ځای باندې سی پلس پلس و، چونکې کورس ریوایز شوی دی په 2022 کې، هغه کورس ریپلیس شوی دی د پایتون باندې. پایتون ډېر انټرسټینګ سبجیکټ دی. د دې سره به دا وشي که فرض که تاسو بیا په فیوچر کې پروګرامینګ سایټ ته ځئ، ستاسو به آیډیاز کلیر شوي. په دې کې به مونږ کوډز وایو، په دې کې به مونږ پروسیجرز وایو، دا هر څه کوډینګ مونږ څنګه کوو، د هغې طریقې کار څه دی، انشاءالله دا ټول به بریفلی مونږ تاسو ته ښایو. سیکنډ سیمسټر خبره چې وکړو، په سیکنډ سیمسټر کې لاولنی سبجیکټ زموږ سره دی ډیټابیس سیسټمز. ډیټابیس سیسټمز به مونږ ډسکس کوو. اس کیو ایل سرور به وایو په دې کې اس کیو ایل سرور کې کیوریز مونږ څنګه جوړو، ډیټا مونږ څنګه ږدو، د هغې په منځ کې ریلیشن څنګه دی، انټیټیز څه دي، دا ټول هر څه د ډیټابیس سره ریلیټډ دي. دا به مونږ تاسو ته انشاءالله چې په دې کورس کې ښایو. سیکنډ سبجیکټ زموږ سره دی ویډیو ایډیټینګ. ډېر انټرسټینګ سبجیکټ دی. په اولډ کورس کې د ویډیو ایډیټینګ په ځای باندې ای کامرس او ریویژن نه بعد ای کامرس یې ختم کو د سیکنډ سیمسټر نه، د هغې په ځای پکې ویډیو ایډیټینګ انکلوډ کو. ډېر انټرسټینګ سبجیکټ دی، ډېر ضروري هم دی، نن سبا فریلانسرز دپاره ډېر اهم دی. په ویډیو ایډیټینګ کې به انشاءالله په اډوب پریمیر پرو باندې مونږ کار کوو. تاسو ته به مونږ ښایو چې پروفیشنل ویډیوز څنګه جوړیږي، په هغې کې مونږ ایډیټینګ څنګه کوو، او د هغې بیسکس څه دي، د بیسک انفارمیشن نه والا انشاءالله د ایډوانس لیوله پورې به تاسو ته په دې سبجیکټ کې پړاویږي. تھرډ نمبر دی ویب ډیولپمنٹ اسینشیل. ویب ډیولپمنٹ اسینشیل بیسک کورس دی. ویب ډیولپمنٹ په دې کې وایو ایچ ټي ایم ایل شو، پی ایچ پي شو، دا څیزونه به لږ ډسکس کوو. د دې اصل مقصد دا دی که فرض که روان فیوچر کې تاسو بیا ویب ډیولپمنٹ سایټ ته ځئ، دغه کیریر تاسو ځان له سلیکټ کوئ، نو تاسو به انشاءالله چې هغه آیډیاز به ستاسو کلیر شوي. بل زموږ سره دی ګرافکس ډیزاینینګ. په ګرافکس ډیزاینینګ کې مونږ کورل ډرا، ان پیج او فوټوشاپ چې دی دا به ښیو تاسو ته. فوټوشاپ د فوټو ایډیټینګ دپاره، ملټیپل ډیزاینز د جوړولو دپاره، داسې کورل ډرا د ګرافکس ډیزاینینګ دپاره، ان پیج چې دی د اردو رایټینګ دپاره، دا به مونږ تاسو ته ښیو. نو انشاءالله د دې نه بعد به تاسو د دې اهل شئ چې تاسو ویډیو ایډیټینګ به کولی شئ، ډیټا انټري جابس کوي هغه کولی شئ، بیسک نیټورکس جوړول هغه به کولی شئ، ګرافکس ډیزاینینګ راشي تاسو ته هغه به کولی شئ، ایم ایس آفیس باندې به ستاسو عبور حاصلي. نو کورس ته به ډېر په غور سره غوږ دی، ځان د پوهه کولو کوشش پکې کوئ. د سکیم اف سټډیز خبره وکړو. کله چې تاسو ایگزامز ورکوئ نو په فرست سیمسټر کې زموږ سره 5 سبجیکټس دي، 15 پیپرې به یې د هغې د هر پیپر سره پریکټیکل دي.
پیپر کله ختم شي دا غینه بعد پریکټیکلز شروع شي پنځه وانه پر لپسې لکه آی سی ټي ایم ایس افیس کمپیوټر نیټورکس اپریټینګ سیسټمز او انټروډکشن ټو پروګرامینګ تیوریټیکل مارکس د هر سبجیکټ زموږ سره 75 دي او پریکټیکل مارکس د هر سبجیکټ سره 25 دي 375 تیوریټیکل ټوټل مارکس دي 125 پریکټیکل ټوټل مارکس دي زموږ سره د ټوټل مارکس 500 جوړیږي تاسو به ان شاء الله چې په دې کې خپل مارکس دې اسې ورکوي سیکنډ سیمستر کې زموږ سره څلور سبجیکټس وو ډیټابیس ویډیو ایډیټینګ او ویب ډیولپمنٹ اسنشل ګرافکس ډیزاینینګ په دې څلورو کې د هر یو پیپر 75 مارکس دي او د هغې سره سره د هر پریکټیکل 25 مارکس دي د دې نه علاوه په سیکنډ سیمستر کې ستاسو انکلوډ دی پروجیکټ په د سیمستر په سٹارټ کې ان شاء الله تاسو ځان ډیسایډ کوئ ایز ا ګروپ 2 یا 3 کسان به کینې ګروپ په جوړوي او پروجیکټ په ډیسایډ کوي چې مونږه په دې پروجیکټ باندې کار کول غواړو زمونږ په سپرویژن کې ستاسو آیډیاز به زموږ په هغې باندې سپرویژن دي خپل آیډیاز به سره هم مونږ انشاءالله شیر کوو او یو پروجیکټ به تاسو ته ډیزاین کوو به تاسو برابر کړئ د هغې پریزنټیشن چې کله وکړئ د دغه پریزنټیشن پروجیکټ سبمیشن مارکس 100 دي د هغې مطابق به تاسو ته انشاءالله مارکس میلاویږي دا ټوټل مارکس 500 دي 200 پریکټیکل شو 300 تیوریټیکل شو 1000 مارکس جوړیږي دا ټوټل مارکس د سیکنډ سیمستر نه بعد تاسو په 1000 کې حساب کیږي تاسو څونه مارکس کې ورکوئ دا زموږ سره چونکې نن انټروډکټري لیکچر و د کې صرف مونږ تاسو ته د ډي آی ټي سره ریلیټډ سیزونه وې اخوا سبجیکټس لا مونږ نه دي ټچ کړي او ان شاء الله د سبا نه تاسو ته د فرست سبجیکټ نه مونږ سٹارټ اخلو د بیسکس نه د دې مقصد اصل کې دا و چې تاسو په ذهن کې د ډي آی ټي متعلق شکوک و شبهات یا څه کوېسچنز چې هغه سالو شي او مکمل انفارمیشن موږ تاسو له د ډي آی ټي درکو تاسو د کورس کانټینټ او په دې هر څه باندې پوه شئ او کوشش دا کوئ دا سبجیکټس صرف پاس کول نه دي ځان په دې باندې پوهه کول دي کوشش وکړئ دا چې کلاس لیکچر ته هم وخت دی د هغې نه بعد دا ویډیو لیکچر تاسو ته اویلیبل دي دا د ریویژن لپاره هم تاسو ګورئ ځان پوهه کوئ بیا هم ستاسو په ذهنونو کې څه کوېسچنز وي څه ډاوټس وي موږ ته وټساپ هم کولی شئ یا په کمنټ سیکشن کې موږ ته خپل کمنټ هم پرېښودی شئ نو انشاءالله زموږ به کوشش دی چې ستاسو مکمل کوېسچنز جواب موږ درکړو ستاسو څه ډاوټس وي هغه کلیر کړو په خپل لایف باندې فوکس وکړئ کوشش وکړئ دا ټایم ستاسو د سکلز د انهانس کولو دی سکلز د زده کولو دی سکلز زده کړئ سکلز یو پراپرلی زده کړل اوبور یې په هغې حاصل کړو نو په خپل لایف کې به څه وکړئ امید لرم چې تاسو به په دې نننی لیکچر باندې پوه شوي سبا نه به انشاءالله چې موږ انټروډکشن آی سی ټي انفارمیشن اینډ کمیونیکیشن ټیکنالوجي کورس سٹارټ کوو هر لیکچر په غور سره ګورئ تھینکس فار واچینګ